دریم سوال چا دارا لګلې دی چې مونږه د شیخ امین الله حفظه الله تعالی یو بیان اوریدلو او په هغې کې وی دا خبره هغه کوله چې د ماسخوتن د مانځه نه بعد چې 4 رکعات نفل سکو کی نو د دومره ثواب وشو لکه لیلة القدر په شپه کې چې د منځ کو. نو آیا دا خبره وی څومره حقیقت لري؟ یعنی دا خبره صحیح ده او که صحیح نه ده؟ د دې جواب دې باب کې چې مرفوعاً څومره روایات دي. مرفوع روایت دی ته وی چې داغي سند پیغمبر علیه السلام ته رسیږي، یعنی پیغمبر علیه السلام ویلی وی یا پخپل هغه کاری کړی وی دې ته مرفوع روایت وی. او چې پیغمبر یو کار نوی کړی او نی ویلی نو دې ته مرفوع نه وی. چې صحابي یو کار کړی وی او ویلی وی دې ته موقوف وی. نو دې باب کې چې مرفوع څومره روایات دي هغه ټول ضعیف دي. لکه طبرانی په معجم الاوسط کې د ابن عمر رضی الله تعالی عنہ په وساطت روایت ذکر کړی دی. امام هیثمی او شیخ البانی رحمه الله دی ویلی دی چې دا روایت ضعیف دی. بل روایت د انس په واسطه ده، یحیی ابن عقبه راوی ده، هیثمی البانی وی چې دا ضعیف ده. بل روایت د طبرانی معجم الکبیر کې راوړی ده، پاغي کې هم داسې راویان دي چې ټول ضعیف دي. حاصل دا چې مرفوع روایات یوم صحیح نه دی په دې باب کې. اما موقوف روایات د عبدالله بن عمر نا، د عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نا، د عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نا، او داسی نور صحابہ کرامو نا موقوف روایات نقل دی. او دغه موقوف روایت ابن ابی شیبہ په خپل مصنف کې را نقل کړي دي. او موقوف روایات صحیح روایات دي. شیخ البانی رحمه الله دغه آثار ته صحیح ویلي دي. نو موقوفاً دا روایت صحیح ده، مرفوعاً صحیح نه ده. دغه وجنه شیخ البانی وی وهي ان كانت دا کم آثار چې ذکر شو اگر کدا آثار موقوف آثار دی صحیح دی موقوف دی لیکن د دې حکم د مرفوع روایات دی. ځکه صحابه خاص کر ګڼ صحابه چې یو عمل کوي نو د ځان نه نشي کولی، خامخا باغوی د پیغمبر علیه السلام د عمل لیدلی وي یا به ته اوریدلی. نو حاصل د خبرې دا دی چې مرفوعاً روایت صحیح نه دی، موقوفاً صحیح دی. نو څوک چې ان شاء الله تعالی د ماسوتن مانځنه بعد 4 رکعات نفل کوي نو د دومره ثواب کیږي لکه لیلة القدر په شپه کې چې د سوکړل عبادت یو کو. د شیخ امین الله حفظه الله چې کوم خبره محترم ملګری اوریدلې ده دا بالکل صحیح ده. رب العالمین دې په مونږ له د عمل کولو توفیق راکړي. دا ما تاسو ته شارټ کټ علمی خبرې ذکر کړې.